السلام علیکم. زه یم ډاکټر انعام الله خان. دا کیس چې تاسو ته ښکاري نو دا ډېر زیات کامن هم دی په هغه ډیری فارمز کې چې کم کنجسټډ دي یا د هغې هایجین ټیک نه دي یا د هغې دغه چې کوم دی وینټیلیشن صحیح نه دی. دې کیس ته ویلی شي مایکوپلازما نمونیا. مایکوپلازما یو بکټیریا ده، مایکوپلازما بویس، او ډېر زیات په وړو څاروو کې ډېر کامن وي او ډېر کنټیجیس ده، د یو بل نه ډېر په تیزۍ هم خپرېږي. تاسو دې څاروي ته ګورئ، دې ته سیویر یا اکیوټ مایکوپلازما نمونیا شوې ده. اوس دا مایکوپلازما څه څیز دی؟ تاسو ته مو وایي دا بکټیریا ده او دا دغه شان د څه څیز نه کېږي، دا د کنجسټډ انوایرمنټ نه کېږي چې په کوم ځای کې د اوبو رواني، د هوا رواني دا صحیح نه وي، پراپر نه وي. په داسې نمونه څاروو کې ډېر کېږي او خورېږي هم زیاته. په داسې نمونه څاروي کې چې دا بکټیریا کله وردن نشي نو د دې په دې لنګس کې دا ټریپ کېږي په پړپوس کې، او هغه په دونه ډیر مقدار باندې په پړپوس کې ټریپ شي چې هلته کې هغه الویولای رپچر کېږي، د هغې د بلیډینګ شروع شي. چې کله الویولای رپچر شول، لنګس ډیر زیات افیکټ شول، په دې صورت کې بیا د څاروي بچ کېدل چې دي مشکل دي. عموما په دې کې علاج کېږي، خو چې په اولني حل کې د دې انټرونشن وشي چې دې ته اکسي ټیټراسایکلین په دې کې سهله پورې کار کوي، ځکه چې مایکوپلازما چې داسې یو بکټیریا چې د دې سیل وال نشته، دا ریزسټنټ د ډېر زیاتو انټي بایوټیک ته. زما دا ویډیو چې ده د فارمرانو دپاره هم ده، خو د هغه ویټرینین دپاره هم ده چې کوم دا ډیزیز نه دي لیدلي یا د دې سره عادت نه دي. مونږ خپل حد تلوسه کوشش کوو چې دې ته کوم دا ډسټرس دی، ریسپیریټري ډسټرس دی، دا ریلیف کوو. دې ته مونږ نیبولایزیشن کوو، دې ته مونږ انټي بایوټیک هم وکړه، دې ته مونږ پریډ هم وکړله، او ورسره مو ترانزمین او ویټامین کې هم وکړي چې کوم بلډ را روان دی چې دا ودرېږي. نو انجکشنونه پس 3-4 غنټې پس غوا ګزاره وکړله، خو بهر کیف ته دې را روان هم 24 نه والا 48 اور پورې دا چې دي ډېر زیات مطلب و چې ایمرجنسي دي یا د کرون مطلب د دې لپاره خطرناک دي. هغې اوبه هم وڅښلې، هغه وینه هم ودرېده، خو بیا هم زموږ تسلي په دې ځای کې نه ده شوې، ځکه چې په دې کې ډېر زیات لنګز افیکټ شوي دي. د ویډیو مقصد مې په دې سچویشن کې داسې و چې یاره تاسو هم د خپل فارمز هایجین وینټیلیشن پراپر وساتئ چې داسې نمونه بیمارۍ نه وساتئ چې کنټیجیس ځکه چې تاسو ته نور هارډ هم افیکټ کوي. ٹھیک ده جی. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو مخکې شیر کړئ، لایک کړئ او چینل ضرور فالو کوئ ښه، ځکه چې ستاسو لپاره ډېر په خوارۍ او په محنت سره ویډیو جوړوم.